والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. پرون یو مرګره یو مولوی صاحب یو دوه اعتراضات را لګلیو. هغه اول دا وضاحت هم کړو چې الحمدلله زه صحیح مسلمان یم، عقیده مې او نظریه مې برابر ده، خو بعضې وخت دا اشکالات راشي نو د دې به څه جوابات موږ ورکوو. او دا اوس ښه خبره هم ده چې انسان ته څه اشکال راشي د هغې تپوس پکار دی. موږ له دا نه ده پکار چې ډایرکټ په کفر فتوا په سړي لګو چې بس ته کافر شوي. نه، حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي داسې وخت به راشي شیطان به تاسو ته وایي چې دا ځمکه چا پیدا کړې ده، دا اسمانونه چا پیدا کړي دي، دا کائنات چا پیدا کړی دی. وایي چې دا ته جوابات ورکې اخره کې به درته وایي چې خدای چا پیدا کړی دی. نو دې وخت کې به ته څه وکړې، د شیطان نه به ته پناه وغواړې. مطلب دا هغه وخت نه دا قصې را روانې دي. نو موږ له پکار دی چې موږ د دې څوک موږ نه داسې اعتراض وکړي، موږ له تسلی بخش جواب ورکړو چې هغه مطمئن شي. هغه دا اعتراض کړی چې موږ په کوم دلیل سره الله منو، ځکه په دنیا کې موږ وایو چې دا دنیا الله چلی، نو دا په کوم دلیل سره موږ منو. په دنیا کې 50,000 مذاهب دی او په هر یو مذهب والا د خپل رب تصور پیش کوي. نو موږ څنګه وایو چې دا دنیا الله چلی؟ دویم دا اعتراض کړی چې بھائی د هر یو څیز دپاره یو حرکت ورکوونکی وي. ټیک ده، موږ خو الله منو چې دا دنیا ته حرکت ورکړی دی، دنیا پیدا کړی، خو بیا الله ته حرکت چا ورکړی دی؟ نو د دې عقلی او نقلی جوابات تقریبا 14 منټه موږ کلیپ کړی دی او موږ شیر کړی هم دی فیسبوک باندې، هغه بیا تاسو مورئ. خو مختصر خلاصې تاسو ته بیانوم. ما ورته ویل اول کم صفات د ربوبیت چې موجود دي دا خالص په الله رب العزت کې موجود دي، بل په یو معبود باطل کې هم نشته دی. دی چې دا څونه د الله نه علاوه څونه د مخلوقاتو عبادت کېږي دا په خپله مخلوقات دي. مولوي صاحبانو پوهېږئ که نه پوهېږئ، هغوی د ځان دپاره د ګټې او د نقصان څه فیصله نشي کولی. ما تا ته به څه ګټه او نقصان نه ورسوي. او کله چې د دوی عبادت هم کېږي نو د دوی عبادت هم په طور د دې دپاره کېږي چې موږ دا څه وکړو، سفارش کې الله ته پیش کړو په طور د وسیله. لکه قرآن کریم کې آیات ما نعبدهم الا لیقربنا الی الله زلفا، موږ خو د دې عبادت د ده دپاره کوو چې دا څه وشي موږ په خدای ته ځان نږدې کړو. ما ورته ویلې ګوره په دې کائنات کې یو توازن موجود دی، د دې شپې او د ورځې نظام موجود دی، د بارانونو د هواګانو د انسانانو دا ته وګوره باربونو انسانان دي، د دې ټولو ته د رزق رسولو، د دې ټولو ته د ژوند تېرولو، د دې ټولو ته عقل سلیم، دا توازن بیا په دې کهکشاګانو کې تاسو نظر واچوئ. دا انور چې د کله نه پیدا شوی دی، د ساینس دا نظریه ده چې 4.5 اربه کاله وشو. څو 4.5 اربه کاله وشو. د ساینس نظریه ده چې دنیا د بیگ بینګ په وجه باندې وجود ته راغله، یوه دماکه وشوه، یوه ماده پیدا شو، هغه نه دا کائنات جوړ شو. بیا 4.5 اربه کاله نه موږ له د انور مسلسل انرژي راکوي، طاقت راکوي، توانایي موږ ته راکوي. دا وایي 4.5 اربه په ده کې نور هم دغه موجود دی، هغه نه بعد به دا بې نوره شي. اوس دا 4.5 اربه کاله نو دا مسلسل د دې نور دا رڼا موږ له 8 منټو کې را رسېږي. څو 8 منټو کې دا را رسېږي. دا بره د فضا کې بره فلټر کېږي، د ځمکې نه چې بره کومه فضا فرض مثال اوس د دې نور په باره کې، د دې سپوږمۍ په باره کې، د دې کائنات په باره کې بل کم داسې چا ویلی چې دا ما پیدا کړی، خو الله رب العزت موږ له وضاحت کړی والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. موږ د نور دپاره یوه لاره مقرر کړې ده، یو سکنډ دا د خپل ځینه خوا دې خوا کېدی نه شي. بل آیات مبارک الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نو خو د انور دونه دغه ده چې د سپوږمۍ نه مخکې شي را لاندې کېږي او نو شپه د ورځې نه ګوره مخکې راتلی شي. دا په خپل مقدار دا چا کنټرول کړي دي؟ دا الله. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من بعده. که چېرته د ځمکه او د اسمان او د کائنات په زوال کې شي نو د الله نه علاوه څوک نشي چې دا به څوک. نو دا هغه عقلي دلایل ټول کائنات موږ سره عقلي دلایل په دې باندې موجود دي چې دا هر څه الله پیدا کړي دي. او دویم تاسو وایئ چې دا الله دا دنیا پیدا کړي، نو الله چا پیدا کړی دی؟ نو ګوره دا خو مسلمه خبره ده د فلسفې په بنیاد کې چې وجود په 2 قسم دی، یو واجب الوجود دی، یو ممکن الوجود دی.
الله تعالی هو واجب الوجود ذات دی هغه د ازل نه موجود دی کته چرته هغه د بار بل حرکت ورکون کې منی به د واجب الوجود تصور دی ختم شو به ټول ممکنات شو ممکن به خالق کې دی شي نه لکه ځکه ته هغه د بار هغه خدای منی به هغه د بار بل خدای منی به ته چې د بل د بار بل خدای منی هغه د خالق پاتې نشو بل کته به دا یو ته وې شپږه خدایان دی نو بیا خو بیا دا په درجه کې برابر وي نو دا برابر والے د خدای د پاره عیب دی لیس کمثله شیء لیس کمثله شیء مولوی صاحب پوهیږي کنه کته وې یو ببل باندې اوچت دی نو چا کوم اوچت دی غلان دی هغه بل خدای پاتې نشو یو ببل ما مغلوب کولای شي به نشي مغلوب کولای نو ته به داسې او خالق منی چې دا هر څه هغه پیدا کړی وي دا د علت او د معلول چې د الله د پاره علت سره الله رب العزت معلول نشي جوړ دی هغه په خپل باندې د ټول کائنات د پاره علت دی ګور مولوی صاحبانو ځکه دا به یو تسلسل دور او تسلسل چې موږ وای باطل دی د لکه ته به یو داسې کرسي یو داسې تخ به منی چې د سلور خپې وي کچرته ته وای چې داسې تخ وي چې هغه دوه خپې وي نو هغه د پاره بل تخ دوه سهاره ورکړي وي هغه له بل ورکړي وي هغه له بل ورکړي وي اله بس دا تخ پوره کیږي چې ته د سلور خپې پوره ومني اله به دا کائنات نظام دا توازن چې موږ لکم په نظر راځي په دې کې د شپې او د ورځې او د کائنات د دې مړې ځمکې نه چې دا موږ له خوراکونه ملاویږي د دې ونې ته خو ته وګوره په دې یوه ونه کې د امام مالک رحمت الله علیه په قول چې په دې کې اته نه لس پنځلس طبیعتونه پکې موجود دي دا د یو رب کار دی فاحیا به الارض بعد موتها چې وروسته د مرګ نه دا ځمکه مړه شي وچه شي او بیا راژوندی کوي په خزان کې وګورئ په ونه یو پاڼه نه یو بیا راژوندی شي نو ته به یو رب منې چې دا هر څه هغه پیدا کړی دي که چېرته تر الہ معبودان ډېرو منې نو څه به کېږي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا بیا به په دې کې څه کېږي فساد به راځي او دا خو موږ وایو په یو پنسه کې دوه خپې ځایږي په یو کور کې دوه مشران ځایږي په یو ملک کې دوه صدران ځایږي نه ځایږي دغه شانته کې په دې کائنات الله پیدا کړی دی دا کائنات شمس الحق افغانی رحمت الله علیه مقالات افغانی په نوم باندې کتاب دو جلدو کې د مفتی صاحب تم چاره وړه ما سره مشته هغه ویلي دا ټول کائنات سره د هر څه نه د پرزونه دا یو جسم مانند دی د ده دپاره خالق موجود دی او بدیع السماوات والارض دې په تشریح کې ادریس کاندلوی رحمت الله علیه د سورۃ انعام آیات نمبر 101 په تشریح ډېر ښه وضاحت کړی د بدیع السماوات والارض تشریح داسې کړی ده چې پیدا کوونکی نوی پیدا کوونکی نو بیا د دې بدیع معنا په دوه قسمه کړی ده یو د چانه نقل وکړي څه وکړي اوس موږ نقل وکړو چانه یو څیز جوړ کړو یو نقشه چاله ورکړه لګوي په دې نقشه باندې مالک کور جوړ کړه دا اوس نقشه یو بغیر نقشې بغیر مادي د هر څه الله رب العزت پیدا کړي ماده نه و الله پیدا کړ نو دا عقلي دلایل په دې باندې موږ سره موجود دي چې الله یو دی د الله دپاره پیدا کوونکی نشته که الله دپاره دی بل ته وایې چې الله چا پیدا کړی دی نو بیا خو الله خالق پاتې نه شو پیدا کېدل د خالق کېږي که د مخلوق هغه مخلوق وي هغه ممکن الوجود دی نو بیا د واجب الوجود دا تصور به څه شي دا به ختم شي بیا دا فلسفه لګي دی یو واجب الوجود دی او بل ممکن الوجود دی بل د علت او د معلول دا تصورات دا په څه کې کېږي مولوي صاحبانو دا په ممکناتو کې کېږي ګوره نو دا هغې ته موږ مختصر غونډه کې جواب ورکړی خو نن چې زموږ کوم درس دی نو فهم د فلکیاتو په باره کې مولوي صاحبانو کتاب راواړوئ تعریف د فلکیاتو لکه زموږ دا موضوع چې دا څه ناسبه تاسو د فلکیاتو نه هم ځان خبروئ دا ډېر ښایسته علم دی ډېر ښایسته بحثونه په دې کې راځي تاسو د سیارو د ستورو د کهکشاګانو د دې په باره کې تاسو ډېر ښایسته وضاحتونه راځي نو دې نه به څه ناسه ځان خبروئ نو بنګې دا تعریفات ذکر کړي دي دا مفتی صاحب دا شهباز صاحب په نوم باندې اسدالله شهباز صاحب په نوم باندې یو کتاب لیکلی دی فهم فلکیات هغه نه موږ دا عبارتونه راغستې دي تعریف د فلکیاتو چې هو علم یعرف به احوال الاجرام الفلکیة والکیفیة والوضع والحرکة وما يتعلق بذلك فلکیات د هغه علم نوم دی د کوم په ذریعه سره چې پیژندلی شي ستارې او سیارې مولوي صاحب یو ستاره ده یو سیاره ده ستاره هغه سپوږمۍ او هغه اجرام فلکی ته وایي ستاره چې هغه په خپل رڼا لري سیاره د بل نه رڼا اخلي اوس زموږ دا ځمکه دا سیاره ده دا ځمکه دا سیاره ده دا مریخ دا سیاره ده دا زهره دا سیاره ده عطارد دا سیارې دي لیکن نور دا ستاره ده مولوي صاحبانو اور تاسو سره دهري او داسې د جدید ذهن والا خبرې کوي او اعتراضات کوي په اسلام په دې کې راټینګ ورته یار د سیارې او د ستارې څه فرق دی
کهکشاګانې وغیره پر مثال په دې سره پیژندل شي او د هغوی د تخلیق او د عمر او د هغوی په مابین کې فاصله او د هغوی د جسامت کثافت او درجه حرارت ایام وسال مدت د حرکت سمت او اجزای ترکیبیه او عناصر وغیره پیژندلو ته فلکیات وایي. بیا موضوع چې دا الاجرام الفلکیه باعتبار الحسیه المذکوره فی الحد د فلکیات موضوع چې د هغه ستاري او سیاري او کهکشاګانې وغیره دي په اعتبار د تعریف کې کوم چې ذکر شوي د ذکر شوي حیثیت نه دغه شان ته کې غرض او آیا چې دی نو د دې په باره کې مولوی صاحب دې نه اوس عبارت شروع که شابه سي غرض او آیا نو وروسته به لګي خبرې دا به تاسو ته کوم. غرض او آیا بسم الله الرحمن الرحیم. غرض او آیا الفلکیات معرفة أخبار العالم الفلكي ترجع النفس إلى مبدأ العالم وليستمد بها في فهم الكتاب والسنة والفقه. د علم په ذریعه سره د عالم احوال عجیبه حسن ترتیب پیژندل شي مضبوط نظام او د الله تعالی د قدرت کامله او حکمت زمنګ د علم د بساط مطابق پیژندل شي. هر انسان د خپل علم مطابق څومره چې دا ساينس کې انسان وردا ساتي هغه لږ ساينس انسان گمراه کوي وي او ته چې په ساينس لکه خو د قرآن او د احادیثو نه خبرې او د ساينس نظریات دلته ته چیړې بیا اټومیټیکلی ستا په ایمان کې په خپل زیادت کیږي څه کیږي ته چې د قرآن کریم د تعلیماتو نه خبرې کنه د اسلام د عقاید او نظریات نه خبرې او ته ساينس وې ستا په ایمان کې زیاتوالی کیږي تال ته ویلې دي په کتاب کې ته پته ده لکه د دې په باره کې نن سبا ایډن هیبل چې کله دا نظریه پیش کړي کائنات پرس خوريږي او تا د قرآن کریم آیاتونه د معلومه د قرآن کریم عالمه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون د دې څه معنا شو موږ چې کله نه د کائنات پیدا کړل په خپل داسې کې دي موږ پراهي ورکوونکو ورځ په ورځ باندې دا خوريږي نن خلکو په خپل سترګو باندې پر مثال دا ولیدل نو هر یو انسان د خپل علم مطابق څه کوي خو د ساينس دا خبره یاد ساتي د قرآن کریم احکامات اٹل دي ګوره دا د ساينس د نظریه محتاج نه دي ګوره ما ته یو دهري مناظره کولې وای ز اسمان ساينس نه ثابت کړي نو ما د ساينس به کوم نظریه مانی د ساينس خو د قدیم فلسفه تاسو نه دی ویلي په منطق کې چې هغه ماده قدیم غني هغه وی که ماده قدیمونه غني بیا برب منی او اوس فلسفه ټول هغه زړه نظریه ټول رد کړی دا ماده او حادث دا خو بیگ بینګ شو د یو غلاس شو د ماکو شو دنیا وجود تراله نو د ساينس خو نظریه شاند او سبب شاند هغه وی دا دوخان دی داسې د نظر حد دی اسمان نشته موږ اسمان موجود دی ساينس د ساينس په موږ خپل اسلام نه پریدو نه ګور خپل قرآن پریدو ساينس به نشي ثابتوله موږ اسلام چې کوم خبرې کړې دا غنن ساينس مولوی صاحب دی ساينس کوم خبره او ثابت اسلام د اسلام ډیر عقاید د اسلام ډیر عقاید د ساينس د جدید د پرمختګ او د دې چې کوم د مخکیواله او شو د اسلام ډیر عقاید ثابت شو لکه د ذهن سره ګوره جنت کې به د ذهن سره اټومیټک ستار سره کنیکټ شي چې ته تصور کې تا د باغسیز ملاويږي نن راشد د خلکو دا کورونه جوړ کړی دي دوی داسې ټکنالوژي نن سبا راوخ کې دي چې ورو ذهن سره هر څه بدليږي را بدليږي نو چې یو انسان دومره ترقی کولای شي او کائنات مالک څنګه ترقی هغه څنګه ترقی ده نو هغه وخت پر مثال نه منله مخکې کم چې خلک هغه په اسلام باندې مستشرقین اعتراضات کول نن د ساينس د وجه نه ثابت شو نو مطلب مې دا دی چې انسان د خپل بساط مطابق دا پیژندري او د علم په ذریعہ د الله تعالی د وجود د توحید عظمت شان توجه الى الله او د الله تعالی د رضا د سبب دا باعث ګرځي بعض آیاتونه او حدیث مبارکه کې دې کې وضاحت شوه ده لکه دې کې یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام د مسلم شریف حدیث دی مولوی صاحبانو کتاب کې موږ ذکر کړل دی نبی علیہ السلام د حدیبیه په مقام باندې د شپې سحر مونږ جمع وکړه صحابه ته وای تاسو ته پته د سلام چې وګرځو وای تاسو ته پته د الله سوي وای موږ ته پته نشته الله او رسول خپويږي نبی علیہ السلام ورته فرمایل الله رب العزت فرمایي چې په دیش په بعض خلکو په ما ایمان راوړو بعض نه په سیارو باندې ایمان راوړو په دیش په باران شوو نبی علیہ السلام فرمایل چې د کوم خلکو دا نظریه د مسلمانانو چې دا باران د الله رحمت دی الله موږ باندې ورولې دی هغه په ما باندې ایمان راوړو د سیارو نه انکار وکړو لیکن د کوم خلکو چې دا نظریه چې دا خو د مریخ د وجه دا باران شو دا خو د پلانکی سیارې د وجه باران شو دا د پلانکی سیارې په وجه دا باران شو هغه زمانه انکار وکړو په سیارو باندې ایمان راوړو لکه هغه وخت پر مثال نو هغه احادیث مبارکه کې دا هم ذکر موجود دی نو
دې کې بیا لږ وضاحت دی چې هغه به تاسو سره د کتاب کې نه دی کې اوس موږ الفاظ ویلې دې کې موږ کمیت ویلو تاسو وګورئ فرض مثال نو ماس ورته وي کمیت هم ورته وي نو په کوم جسم کې موجود د مادي مقدار ته کمیت وایي مولوي صاحبانو دا خیر به په واتس اپ باندې درو لګم په کوم جسم کې د مادي په کوم جسم کې موجود د مادي مقدار ماده چې پکې وي ګوره یو جسم دی زما دا جسم دی کنه دا ټول دا زمنګ زمکا دا یو جسم لري په دې کې د مادي مقدار ته کمیت وایي دې کې چې سونه ماده موجود ده پر مثال لکه انور دی په دې کې لکه سونه انرژي موجود دی طاقت بیا وزن څه ته وایي نو د وزن نه مراد ها قوت وي د کوم په سبب سي سیاره ځان طرف ته سیز راکاږي لکه دا سونه وزن کې ده لکه مقناطیس چې سونه غټ وي دومره ځان له سیز راکاږي کنه داسې چې دا څومره غټ وزن والا سیز وي دا بل ځان ته راکاږي څه کوي دې کې دا کشش دی خې د کشش په لمن تعریف کړی دی بیا کثافت څه ته وایي نو د کثافت د کوم سیز هغه مقدار ته وایي کوم چې په یو خاص رقبه کې راشي هغه سیز ته کثافت وایي لکه پر مثال منګ وزل تناس یو دازه منګ راګر کړی دي ته کثافت وای حجم څه ته وای نو په ریاضي کې د حجم تعریف دی د یو ځای هغه مقدار کوم چې یو جسم درې اطرافونه څه کړی وي راګر کړی وي په انګریزي ژبه کې ورته حجم وای او دغه شان ته کې دي کې نورم وضاحت موجود دی بیا دغه شان ته کې په دې کې طبيعت دی او دې کې د نور خبره هم سره نو ثقل څه ته وای نو ثقل دروندوالي ته وای څه ته وای دروندوالي ته او دې ته کشش ثقل هم وای څه وای کشش ثقل د ثقل تعلق د جسم د کمیت سره وي په انګریزي ژبه کې ورته ګریویټي وایي او دا په کال 1460 عیسوي کال کې د برطانیه مشهور ساينسدان دی نیوټن دا نظریه پیش کړله هغه ویل چې کوم جسم څومره غټ وي د هغې د کشش به هم ډیر وي نو په کائنات کې ټول اجسام چې څومره دي دا یو بل ځان ته راښکل کوي یو جسم بل څه کوي هغه ځان ته راښکل کوي دغه شان ته کې بیا نورم په دې کې سره څه وضاحت شوی دی نو واضح د علم الفلکیات د دې نه تاسو سبق شروع کړئ مولوي صاحبانو واضح د علم الفلکیات عموما په دوه قسمه ذکر کېږي یو قدیم او بل جدید قدیم فلکیات ته بدلموسی فلکیات وایي د هغې ابتدا د ارسطو د زمانې نه شوې ده ارسطو 322 نه 384 قبل مسیح تېر شوی دی ارسطو د افلاطون شاګرد دی ارسطو چې د افلاطون مرتبې ته د سبا دپاره راغی نو د عمر 17 کاله و او د افلاطون عمر تقریبا 60 کاله و ارسطو د خپل استاد سره 20 کاله تېر کړل او د افلاطون نه وروسته دا فتاوه د جانشین منتخب نه کړو نو دا ایتنز ته لاړو او لونیا ته یې هجرت وکړو د دې د منطق صغرا او کبرا نتیجه ایجاد کړه په اومه صدۍ عیسوي کې چې د اسلام ظهور وشو نو د ارسطو کتابونه ترجمې عربي ژبې ته منتقل کړې او په ټول عربي اسلام کې هغه مترجم شوي کتابونه خپاره شو او په دې علما کې ابن سینا فارابي ابن رشد وغیره شامل وو مولوي صاحبانو دا واضح د علم الفلکیات من یو قدیم دی یو جدید دی نو قدیم چې دی نو دا وضاحت تاسو ته وشولو چې دی ته بطلموسی دغه وایي او دا نظریه د چا خلاف وه او د چا سره موافق وه دا د بایبل سره موافق و د دې مقابله کې د فیثاغورس نظریه وه تاسو ته ما ویلو که نه د بطلموس دا نظریه وه چې دا کائنات مرکز څه شی دی ځمکه ده او دا نور اجرام فلکي د دې نه ګیر چاپېره ګرځي بیا د دې چې پر مثال د دې په مقابله کې دغه څه پکې مخې ته راغله ارسطو نو ارسطو دا خپله نظریه لرله زه مخکې لاړ شم د هغې نه وروسته د بطلموس د هغې نه وروسته د بطلموس په 100 عیسوي کال کې په اسکندریه مصر کې پیدا شو هغه د المجاسطي په نوم یو کتاب ولیکلو په 14 جلدونو کې بطلموس باقاعده طور د قدیم فلکیاتو بنیاد کېښوده او دا نظریه یې پیش کړه چې ځمکه د کائنات مرکز دی او ټول اجرام سماوي د دې نه ګیر چاپېره ګردش کوي په فلک اول کې سپوږمۍ ده په دویم کې عطار ده او په دریم کې زهره ده څلورم کې لمر په پنځه کې مریخ په شپږم کې مشتري او په اووم کې زحل او د دې د پاسه فلک الافلاک یا فلک الثوابت دی دا نظریه وروسته ونه چلېده او د دې نظریې تردید وشو عیسایانو دا نظریه په دومره مضبوطه ګڼله چې دې نظریې خلاف به یې بله نظریه منل ګناه ګڼله د مولوي صاحبانو تاسو ته وضاحت شوی چې دا نظریه به هغوی څه کوله حالانکه د فیثاغورس دا نظریه مو بالکل عقل سره مطابق د خلکو په خپلو سترګو ولیدله کله چې ګیلیول او فرانس کوپرنکس د چې کله د دوربینونو په ذریعه وکړه هغې له بیا سزا ورکړه هغې ویل دا نظریه سره موږ نه منو په دې وجه خلک د الحاد طرف ته ډېر لاړه هی شهر دا څنګه کتاب دی ته ورته کتاب مقدس دی دا مقدس به داسې چې ګډې وډې لیکلي دي
نو بس هغه بیا مذهب نزله مات شو په مذهب اعتماد ختم شو دا اعتماد موږ راټینګ کړیو چې کله د مذهب نه اعتماد ختم شو عقیده او نظریه لاړه بیا انسان د سره په مذهب کې پاتې کېدی نشي نو ځکه اوس اکثریت څه دي یو سبب دام دی د جدید الحاد د مسلمانانو په معاشره کې د فلکیات او ابتدا مسلمانانو په معاشره کې د فلکیات او ابتدا مسلمانانو د اولي ورځ نه د جدید ساينس ضرورت پورا کولو لپاره د یونان فلسفه عربي ژبې ته منتقل کړې وه حالانکه په دې کې په دې باندې ډېر سخت اعتراضات هم شوي هغه وخت کې ډېر علما کرامو دته ډېر زیات دا کړي هارون رشید او مامون رشید ته دوی چې کله دوی اصل کې او خالد فلاسفه الاسلام اول خالد د ډېر دا کړي خو هغه وخت کې علما کرامو خدای خم کړي چې را منتقل کړي و کچرته دا نه را منتقل کړي دا ساته سپه کې لاړ دا معتزله د دې وجه نه لاړ کنه ګمرام شو کنه معتزله چې هغه عقلیات خبرې وي او بیا نقل سره بیا عقلیات چې جنگول نو دوی ته بیا خلاف حالکه هغه کې د اهل سنت والجماعت حسن بصری رحمت الله علیه دا زمونږ جید علما کرام موجودو هغه د دې مقابله وکړه بعض خلک د دې په جمعنه لاړ کنه په منګ چې دا ډلې تفریقي او دا شیزونه پیدا شو هم د دې فلسفه په بنیاد باندې را پیدا شو دا فلسفه تم د چا کتابونه وې اخر در باندې اثر کوي او تقوا در کې نه او د الله نه ریږي د دین کمزورتیا دی وی علم در سره دومره نه وینو انسان گمراه کېدو ته ډېر چانس وي مسلمانان د اولي ورځ نه د جدید ساينس ضرورت پوره کولو لپاره یونان فلسفه عربي ژبې ته منتقل کړې وه مسلمانانو په معاشره کې په اتیا هجري کال کې د خالد بن یزید اموي متوفا 80 یا 90 په دور کې د فلکیات او د فلسفې شروعات شو کان خالد الاول فلاسفه الاسلام خالد یو دار ترجمه قائمه کړې وه د یوناني ژبې والا راجمه کړې و د خپل کار سره نه ورسولې چې بنو عباس خلافت راغی په بنو عباس کې بیا خلیفہ منصور عباسی متوفا 158 منصور فلسفې ته ډېر ترقي ورکړه هغه ډېر علم دوست انسان او په خپله هم ذي علم کان عارفا بالفقه والادب مقدما في الفلسفه والفلك پنځم خلیفہ هارون رشید 193 هم د دې په نقش قدم باندې لاړو لیکن د حکمت د فلسفې شاندار دور هغه دوم خلیفہ مامون رشید په زمانه کې و په دې دربار کې به د هر ملت او مذهب خلک حاضر وو مامون رشید یونان بادشاه میلکیان ثالث ته تحفې او تحایف ورولېږل او د دې سره یې معاهده کړې وه چې د قسطنطنیې کتابخانه به موږ ته حواله کړې مسلمانانو د فلسفې کتابونه حاصل کړل چې په هغې کې د افلاطون ارسطو اطوالیس سقراط او جالینوس یوکلیدس د فلسفې قیمتي کتابونه د مسلمانانو لاسته راغلل مامون رشید په دې وخت کې ثابت بن قره او حبیش بن حسن او حنین بن اسحاق چې عیسائی وو د ترجمې لپاره منتخب کړل د مامون رشید په زمانه کې فلکیاتو ډېره ترقي وکړه چې دې ثمره د 19 مسلمانانو هغه ترقۍ والا دور دی مسلمانانو چې ساینس ته څومره ترقي ورکړې ده هغه ټول انسانیت لپاره ترقۍ ضامن و لیکن کله چې هغه ساینسي علوم مغرب ته منتقل شو نو هغه ساینسي علوم د مذهب خلاف استعمالول شروع کړل چې نتیجه یې دا شوه چې نن ټول مغرب د ساینس په وجه د الحاق په فتنه کې ګرفتار دی چې هغې په وجه نن ټول مغرب د خپل ژوند د مقصد نه خبر نه دي او ساینسي علوم صرف د انسان د خواهش د پوره کولو لپاره استعمالوي ساینسي مضامین چې کله د مسلمانانو په معاشره کې موجود وو په هغه وخت کې د ساینس مقصد یوه فلاحي اداره وه چې کله مغرب ته منتقل شو نو د ساینس په وجه هغوی د مذهب نه لرې شو نو ځکه هغوی وایي چې مذهب د ترقۍ په لاره کې خنډ او رکاوټ دی او نن سبا زموږ په معاشره کې هم داسې خلک موجود دي چې وایي چې مذهب د ترقۍ په لاره کې خنډ دی خو دا خبره یا ساتئ چېرته د عیسایت خودساخته مذهب چې ټول عمر انسانیت د علم نه محروم کړی دی او چېرته د اسلام پاک دین چې همیشه انسانیت ته علم تلقین ورکوي مولوي صاحبانو دا مسلمانانو په دور کې چې کله د ساینس دا ایجادات به کېدل زموږ مشرانو به دا به یو فلاحي اداره ګرځولې وه لیکن نن ساینس داسې یوه نظریه ګرځېدلې ده چې دوی د دې په وجه د مذهب نه انکار او د انسان خواهشات پوره کول دا درې خبرې دي که نه چې هغوی ته د ایمان په درجه کې حاصل دي کمې خبرې دي ما تاسو ویل یورپ ته درې خبرې د ټولو نه عزیزې دي د دې دپاره مال جان هر څه نه تېرېږي یوه ازادي ده دویمه ترقي ده او درېمه مساوات په دې درې خبرو باندې دا د ساینس ټول مضامین د دې دپاره استعمالوي دی وایي چې دا انسان څومره دنیا کې ډېر خواهشات پوره کېدلی شي چې د ساینس ګوره دوی دا ماشینونه مختلف قسمه دغه راوباسي
اوس دوی داسې ماشینونه هم را ایستلي دي چې هغوی ستا چاپي کوي فرض مثال بس د انسان د ضرورت ما سره یو کتاب دی کې تقریبا دا ایجادات یې پکې ذکر کړي دي دومره ناشنا ایجادات دي لیکن ښه خبره ده موږ د دې نه خو انکار نه کوو فایده انسان ته ملاویږي خو دا د مذهب په مقابل کې راوستل نو ساينس د مادې نه بحث کوي مولوي صاحبانو دې خبرې ته خیال دی که نه د دې او د دې سره تناقض نشته تضاد نشته نو ته څنګه راولې ساينس د مادې نه بحث کوي او مذهب د هغه غیر مادي څیز دی ساينس خو د مشاهدې سره تعلق ساتي او مذهب خو د مشاهدې سره تعلق نه ساتي کنه نو هغه ډېرې وجې دې موږ ذکر کړي دي د هیئت جدیده واضح څوک دی دا چا وضع کړی دی نو یورپي مصنفین د هیئت جدیده واضح دا کوپرنکس ګڼي کوپرنکس دا په کال 1493 عیسوي نه واله تر 1543 کې دا تیر شوی دی مگر د حقیقت د دې خلاف دی ځکه د هیئت جدیده نظریه د ایجاد کوونکي دا مسلمانان هیئت دانان دي دا خبره مشهوره او دا مشهور فلاسفه او مشهور دغه لیکلي دا خبره لکه فلف په خپل کتاب تاریخ عرب کې دا لیکلي دي 304 نمبر صفحه باندې ابراهیم الفرازی دا تاریخ وفات د 222 عیسوي دی ګوره چرته 1500 عیسوي چرته 700 عیسوي دا ولنې مسلمان دی استرلاب جوړ کړو دا د مامون رشید په زمانہ کې تیر شوی او دا د ماهرینو د فلکیاتو کې دا شمارل شوی دی تاریخ عرب کې د نور هم ډیر زیات دغه ذکر کړی د مسلمانانو د فلکیاتو د کوپرنکس کم چې اصول اربعه د ذکر کړیو چې د سویلو نو کوپرنکس د خپل نظریه بنیاد په سلورو امور باندې اصول باندې مرتب کړي اول دا چې اجرام ټول اجرام چې دا په فضا کې سدي دا معلق دي کله دا ګور موږ د دې پزمکه باندې د دې فضا زمونږ چې کوم د کورې چت دی د دې په وجه موږ دلته موجود یو که چېرته د زمونږ دا فضا نه وی که نه دا چت نه وی نو موږ به په هوا الوتې کله چې دا فضا نه وځي دا راکټ بیا دی ګرځي ګیر چاپېره بیا دا اوبه چې خوشي کې هغه هم پرېوځي نه به دا به ګیر چاپېره تاویږي راتاویږي نو ده دا نظریه پیش کړله چې ټول دا چت نه که نه بره زمونږ د فضا چت دا چت نه فضا چت زمونږ د کورې زمونږ د ځمکې چې کم چت دی دا چت چې نه وی که نه د دې څونه فایدې دي خبرې د دې په وجه موږ محفوظ یو کله چې دا سیاره ماته شي که نه دا سیاره چې کله ماته شي نو هغه ډېر غټ غټ کاڼي وي هغه د پېښور نه غټ غټ کاڼي راخوشي وي او نو دا راځي نو دا زمونږ د فضا سره چې ولګېږي نو هغه دغه شي داسې ریزه شي او شغله وکړي کوم چې ورته په حدیثو کې څه ویلی شوي دي شیطانان چې پیوشتل کېږي شهاب ثاقب چې ورته ویلی کېږي دا د سیارو دغه دي فرض مثال خدا د دې فضا په وجه باندې بل د نور چې دا کومه رڼا موږ ته رارسېږي دا 8 منټه وروسته رارسېږي که نه دا هلته فلټر کېږي دا موږ دا چې دا نه وي دا نور به تا وسوځئ دغه صرف توانایي او دغه موږ ته ملاویږي کوم ځای کې چې نور نه هلته ګوره دغه نه هلته فصلونه نه کېږي په کم پټي کې تاسو خو ټول موږ زمیندار خلک یو کوم ځای چې سوره نه هلته بیا فصل صحیح نه کېږي نو ډېر خلک ځکه د نور عبادت هم کوي چې هلکه دا خدای دې دا هر څه د ژوند دا ورکوي حالانکې دا کنټرول کوونکی څوک دی دا خو الله دی مولوي صاحبانو داسې ویلې چې ټول اجرام څه دي په فضا کې څه دي معلق دي دویم نظام شمسی مرکز چې دی دا څه شی دی دا لمر دی زمونږ د نظام شمسی ګوره زمونږ چې کوم کهکشا کې اوسېږو ملکي وی په دې کې د نور غونډه کې په زرهاو نورونه دي خو زمونږ د نظام شمسی مرکز دا لمر دی او دریم نمبر ځمکه دوه قسمه حرکت کوي یو محوري حرکت کوي د دې په وجه باندې آفتاب طلوع او غروب کېږي محور کې چې ګرځي دا 24 غنټو کې هم دا پوره کوي او څلورم نمبر ځمکه په خپل مدار کې هم گردش کوي د دې په وجه باندې دا څه کېږي د څلور موسمونه راځي که دا مداري گردش نه وي به ټول عمر به تا باندې یو موسم وي او دا په 365 ورځو کې دا پوره کوي نو دا کړی دغه شانته کې دا فلسفي تعریف هم یو بس اصطلاحات العلم دي که نه بس دی واخر دعوانا الحمدلله